مور دا راته ووایه چې د اختر درېیمه ورځ ده که نه زه به هم ستا سره دلته کې په دې ځای باندې ښه ښکلی کښېنم چې ته په ځمکه ناسته یې که نه زه به هم درسره موره د اختر درېیمه ورځ ده خلک خوشحالیانې کي سیل سپاټېږي او زما د مورجان د سترګو نه اوښکې رابهېږي مور ولې زما زړه د خدای د چاته ښه یم نه زما زړه ډېر ډک دی د دې مجبورۍ د لاسه او د دې ناچارۍ د لاسه زما زړه ډېر ډک دی چې اختر دی د خلکو اختر په کور وباسه زه د روډ په غاړه ناسته یم خو د غریبۍ نه به ناسته یم غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه اخ په خدای نیمګړی شومه نیمګړی غږ په چا اوبه راکره نشته او د یو ګاونډ نه د بل ګاونډ نه اوبه چې دی نه راوړم اوبه راکره نشته د اوبو راته ډېر زیات تکلیف دی ډېر تکلیف دی راته د اوبو بور درته وشي چې د اوبو بور راته وشي او چې بس د دغه تکلیف نه مې خدای دمه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। नाजरीन, आईना द कल्चर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाजरीन, इस रास्ते से गुजर रहा था मर्दान सिटी और तोपो चौक के करीब एक माँ जी यहाँ पर बैठी हैं जो यहाँ पर मिसवाक, दंदासा, तस्बीह ये बेच रहे, यहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे। जो एक बेटा है वो बहुत ज़्यादा गरीब है जो गद्दा गाड़ी चलाते हैं और एक बेटा है जो वो माजूर है, घर पे लेटे हैं। उसने शादी किए, माँ जी का शोहर पहुँच हो चुके, एक टूटा फूटा घर है। माँ जी से जब मैंने पूछा ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। सबसे पहले ये कह रहे कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ क्योंकि मुझे सबसे फर्स्ट चीज़ की जो मुझे ज़रूरत है वो पानी का हैंडपम्प और दूसरी मेरी तकरीबन ये कह रहे कि महीने का 15-20 हज़ार रुपये का खर्च है। माँ जी से मैंने पूछा अगर आप घर में बैठिए और सिर्फ तिलावत कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें और ये यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैं ज़मीन पे बैठ गया, कसम से इतना गर्म है कि मैं हैरान हो गया कि ये माँ जी यहाँ पर कैसे बैठती हैं। तो ये कहते हैं कि मैं ये अपना रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ, ये बेच रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जब इससे पूछा कि मुसलमान तो आते जाते हैं, कोई पूछता है आपका हाल? तो कहते कि कोई भी नहीं पूछता। तो ये वीडियो लेट अपलोड हो रही है लेकिन ये आज ईद का तीसरा रोज़ है। ईद के तीसरे रोज़ में एक माँ जी अपने लिए रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो इल्तिजा है आप लोगों से कि इस माँ जी का ज़रूर पहुँचे और इनके लिए हम घर में पानी का हैंडपम्प ज़रूर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चे। मोर संगे खैर खैर बच्चे तो संगे खैर दे मोस्तास दुआ दा अख्तर मुबारक शमोरे خدای دې بخښتا دې مبارک شي بچیا خدای دې وبخښه مورې ډېر څه عجیبه راته ولګېدل چې تاسو په دې ځای کې په دې سرو غرمو کې ناسته او په هر حال نور خو دې ځمکه خو توده ده که نه بچیا هر څه الله ته معلومیږي او په دې نور باندې څوک د ښې ورځې نه کښېني چې یو سړی مجبوره وي نو په دې نور باندې ناست وي او مجبوره سړي لا په نور کې ګرمي نه کېږي په سړځۍ کې والا ساړه نه کېږي او بچیا زما کور والا پات شوی دی زما د خپلو بچو سره پوهنتون کړی دی خو زه ډېره بېوسه یم کور مې عمران دی برګې مې پېښې دي او دیوال مې والی دی خو زما د جوړولو وس هم نه کېږي دا اختر تېر شوی دی د خلکو خپلو بچو له نوې جامې کړي دي زما د بچو زاړه جامې دي زوړ پیزار دی او بس په دغه ځای دا د اختر زبرګي ده او په دې ځای ناسته یم خو مجبوره یم او چې زما سره څوک ښه کوي نو هغوی سره د الله ښه وکړي او زه د چا د مخ د ملازې نه یم او که زما د بچو سره چې امداد وکړو نو هغه اجر به هغه الله درکړي چې چا موږ پیدا کړي یو او بس په دې غرمو ناسته یم او زما مجبوري ده زما ناچاري ده مور دا راته ووایه چې زړه دې ډېر د زړه دې ډېره جاړي
زه دې ډېر جاړي دردېدلې خبرې کوې مورې دا راته ووایه مورجان چې زامن دې د ګټې وټې نشته دی نو زامن مې شته دی خو څه یو خرګاډی چلی یو پخپو معذوره دی او بس ټیم دی پاس کېږي بچیانو مور دا راته ووایه چې د اختر درېیمه ورځ ده که نه زه به هم ستا سره دلته کې په دې ځای باندې ښه ښکلې کښېنم چې ته په ځمکه ناستی که نه زه به هم درسره موره د اختر درېیمه ورځ ده خلک خوشحالیانې کي سیل سپاټېږي او زما د مورجان د سترګو نه اوښکې رابهیږي مور ولې زما زړه د خدای ډېر چاته ښه یم نه زما زړه ډېر ډک دی د دې مجبورۍ د لاسه او د دې ناچارۍ د لاسه زما زړه ډېر ډک دی چې اختر د خلکو اختر په کور وباسه زه د روډ په غاړه ناست یم خو د غریبۍ نه به ناست یم زما وس کې دی زه په دې ځای نه کېناستم په ما باندې ستاسو وړو څه تاسو راغلې ما ته کېناستئ تاسو ماله دا پیسې هم راکړې تاسو زما سره په دې ځمکه په دې توده روډ باندې ناست یې تاسو له دې الله اجر درکړي خدای دې په خپلو خویندو میندو باندې تاسو خوشحاله کړي زما معذوره زوی د هغه د ګټې وټې نه دی د هغې ښځه ده د هغې بچي دي زه به په دې کې څه وګټم زه به هغې له څه ویڅم خو الله مالک دی نو مور دا راته ووایه چې په دې لاره خو ډېر درانه خلک تېرېږي ډېر درانه پښتانه تېرېږي مور څوک راغلي دي یو 500 لوټې درکړې دي 10 روپۍ دله چې ته درکړي نه دې راکړي کومې پورې به ته دلته کښېنې تا سره مسواکونه دي تسبیح دي دا خو چې ټول کې د 500 د 1000 روپو نه دي که نه مورې مور دا راته ووایه داسې ورځ راغلی چې ته نهره نهوره چې ته کور ته تشه توره تلې موره نو بس چې نه شوي دي بس تشه توره څه خورې بیا هلته کې کور کې څه خورې زه څه خورم الله رزق دې ورکوي د چا ګاونډ نه غوښتلې کله ما په خپله د یو بل نه قرض کړي دي قرض کړمه اوړه قرض کړمه چې بیا په دغه کې خدای راکړي د هغه اوړه والا بیا ورکړمه زه کله راکړه چیني نه دي هغه هم قرض کړمه په ګاونډ کې دي چې بیا چېرته خدای سره راکړي بیا والا ورکړمه څوک داسې دي هغې ما ته خیراتي پرېږدي وستا کې مه راکوه لاله دا بس الله پاک رزق ته چې راکوي زمونږ به په دې کې وي نو هغه چا سره ښه وکړه الله دې ورسره وکړي هغې له دا اجر الله ورکړي ستاسو د خدای برکت الله ډېر کړي چې ستاسو په ما باندې خفه شوه زه د روډ په غاړه ناسته یم او تاسو راغلی ما تاسو ته لکه د بچو شان ته خپله جړه فریاد وکړه زه زړه مجبور یم زه ډېرې ازادې خبرې هم نشم کولی راته ووایه که نه په سټریټ ناست دغه بچیان او دا بچې ستاسو دپاره څه وکړی شي چې تاسو په هغې ژوند لږ راحته شي ستا د میاشتې به څونه خرچېږي چې ته کور په آرام ناست یې مونځ او دس کې بالکل مونځ او دس کې کور ناست یې په آرام تا ته کمره جوړه شي کور جوړ شي نو ته خو بیا دلته بار راوتل بند کې که نه زه به تاسو ته په قرآن لاس کېږدم چې زما دا کور جوړ شي که نه او بس زه به تاسو ته په قرآن لاس کېږدم چې زه به د خپلې دروازې نه نوځم خپل مونځ او دس پکې دې بچي ته او هغې بچیانو ته چې څوک تا سره څه کومک کوي بس هغه به الله ته معلومېږي مور دا راته چې کور دې کم ځای دی کور مې د رستم په روډ باندې دی شاباسګړه د رستم په روډ باندې دی اوبه راکره نشته او د یو ګاونډ نه د بل ګاونډ نه اوبه چې دی نه راوړم اوبه راکره نشته د اوبو راته ډېر زیات تکلیف دی ډېر تکلیف دی د اوبو بور درته وشي چې د اوبو بور راته وشي او چې بس د دغه تکلیف نه مې خدای دمه کړي او تاسو له دې دا اجر الله درکړي که تاسو زما سره امداد وکړو چې تاسو له دې الله اجر درکړي کونو که بیا دې تاسو له دې الله اجر درکړي خدای دې ستاسو برکت امین کتونکو دا یوه د مور داستان چې دلته کې د مردان په سیټي کې په مین روډ کې د اختر په درېیمه ورځ دلته کې ناسته خپل جړه فریاد یې هغه تاسو سره شریک کړ تپوس مې ته وکړه پوښتنه مې ترې نه وکړله په دې مسواک تسبیح په دې کې به څومره ګټه وي خو به هر حال خپل همت ته د همت ته وجې نه راغلی ده او خاوند یې شته دی نه او زامن دي هغه هم یو زوی دی ډېر زیات غریب دی خاوند دی نشته دی که نه زوی چې کوم دی نه یو معذوره دی په کور کې ورته په کټ باندې نسکور پروت دی او یو زوی خرګاډی چلي نو به هغې دې له به هغې کې څه ورکړي نو ستاسو ته التجا ده چې دا د شهبازګړۍ سره نږدې اوسېدونکې ده که څوک وي او راځي چې زه ورسره کور ته لاړ شم دې له په کور کې د اوبو بور کړي د دې به د میاشتې 15,000 روپۍ خرچه وي زه یم چې دا مور د دې نه منع کړو چې دلته کې په دې سرو غرمو کې په دې ګرمۍ کې نه کښېني په دې توده ځمکه باندې نه کښېني باقي ستاسو او ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد او آباد اوسئ د الله په امان